السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې د ژوند په مزو کې به یې پته هم وي چې په سکرین باندې کم هلک تاسو ته ښکاري. دې هلک مخکې ورځ کې خپل مور او پلار په ډزو باندې ویشتلي وو چې پلار یې په هغه موقع باندې وفات شوی و او مور یې هسپتال ته وړې ده چې هغه هم تشویشناک حالت کې پرته ده. دوستانو دې هلک خپل مور او پلار ولې ویشتي وو دا ټول ډیټیل تاسو ته ما په بله ویډیو کې درکړی وو که چېرې تاسو بله ویډیو کتلي وي. دوستانو حسنین عدالت ته پیش کړی شو. عدالت ورته کومه سزا ووروله. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نه مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مهدره سره سبسکرایب کړئ چې هر رواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانتیا سره ملاویږي. دوستانو حسنین هلک عدالت ته پیش کړلی شو. له عدالت کې دی سرکار ورته لا سزا نه ده اورولې چې کومه سزا یې ورله تجویز کړې ده. اوسه پورې د سزا لا ریزلټ نه دی راغلی چې سرکار ورته کومه سزا ورکوي. دعا ورته کوي چې سزا ورته کومه وروي ځکه چې واړه رونه او خویندې دي ټول د ده نه کشران دي او مور غریبه یې هم ویشتلې ده. هغه هم ډیره په تشویشناک حالت کې ده. مخکې به د کور دپاره ګټې وټې دپاره صرف دغه پلار و هغه هم لاړی د فاني دنیا نه رخصت شولو. اوس د کور دپاره سربره یعنی مشر صرف د حسنین پاتې شوی دی. نور هیڅوک نشته دی. غریبي یې هم ډیره زیاته ده او بل طرف ته د کور حالات هم داسې دي. دعا کوي چې سزا ورته کمه ووروي چې کوم هم سرمایه‌داره خلک دي حسنین دي کور والا سره دي رابطه وکړي ځکه چې ډیره غریبي ده او لږ امداد دې ورسره وکړي. ډیره مننه به وي. کو نمبر یې پکار وي موږ ته په کمنټ کې ووایئ موږ به درله نمبر پیدا کړو تاسو راسره خپله رابطه وکړئ. ډیره مننه به مو وي. عزتمندو اخره کې درته یو نصیحت کوم چې د خپلو بچو د خپلو زامنو ډیر په سوچ او سمج سره تربیت وکړئ. موبایل ولا قطعا مه ورکوئ. موبایل ورته مه پرېږدئ ځکه چې تاسو خپله وکتل چې موبایل څومره ضرري شیز دی څومره شیطاني شیز دی څومره بېحیې او بې بنیاده سیز دی. پردي کورونه وران کړل پردي تور سره یې بېعزته کړي. معاشره راته خراب کړله. ګلونه ځوانان هلکان یې راته خراب کړل. دوستانو ډیر بد سیز دی. خپلو بچو ته قطعا دا موبایل مه پرېږدئ تر څو چې میچور شوی نه 12 لسم یې نه پاس کړی موبایل ورته قطعا مه پرېږدئ ځکه چې دا یو شیطاني عمل دی او هر مسلمان هر ورور دې ترې ځان وساتي ځکه چې دا کومه واقعه پیښ شوې ده د حسنین هغه دا هم د موبایل نه جوړه شوې ده. د پلار به حسنین ته ویل چې زویه ګوره موبایل له ډیره توجه مه ورکوه خپل سبق وایه خپل لمونځ اودس کوه تا روزانه موبایل کې سر ورکړی وي د موبایل نه لږ سر روباسه. خو دې حسنین به نه منله. اخر یې پلار مجبوره شو لږ په زورونه یې ورته وویل لږ وهل یې ورکړل نو دا حسنین مجبوره شو او تمانچه یې راواغېستله چې پلار یې ویشتلو او مور یې ویشتله. پلار یې په هغه موقع باندې وفات شلو او مور یې اوس هم تشویشناک حالت کې پرته ده. الله تعالی دې هغې له صحت کامله ورکړي. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مهدره سره سبسکرایب کړئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانتیا سره ملاویږي. والسلام.